الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولسبانو پرونو وضاحت شوی د هیومنزم او د سیکولرزم وضاحت شوی نو لږ څه تاسو کوم ولسبا د هیومنزم د فلسفې چې کوم دغه بیان کړیو ایو څو نکات موږ بیان کړیو هغه د کوم فلسفي کوم امریکایي فلسفي ورني څو کارلس لیمنټ هغه په خپل کتاب کې فلسفه د انسانیت کې د هیومنزم څه وضاحت کړو مولوی صاحب یاد درته کړم ها دا ورپسې موږ ویلو چې د هیومنزم د فلسفې خلاصه سوا پر مثال هغه موږ بیان کړی و د هیومنزم د فلسفې خلاصه دا و چې انسان پرستی ته دا وایي دا یو داسې نظریه د حیات ده چې د دې مطابق د عبادت او پرستش قابل صرف یو انسان د یو هستی د چا حضرت انسان په خپل باندې دی. اول پکې دا چې هیومنزم انسان د خدای په مقام باندې فایز کړی دی مقرر کړی دی. دویم پکې دا چې هیومنزم یو مذهب دی په کوم کې چې د انسان پرستش کیږي. تاسو به اورېدلي وي چې انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی. او دریم پکې دا د هیومنزم د انسان پرستش هغه طریقه ده کوم چې د الله رب العزت ده. هغه شان ده کې بیا د هیومنزم په فلسفه کې د هیومنزم په نظریه کې په فلسفه کې بیا بلا شاخونه دي. موږ به پرون وضاحت کړو د سیکولرزم. د سیکولرزم دا اصطلاح دا چا ایجاد کړو مولوی صاحب؟ سیکولرزم نظریه چا امر کړ؟ ها څنګه وکړو دا نو پرون څنګه چلے لګا جار جیکوب په نوم باندې دا په 1851 کې او دا ویل ایجاد کړو مولوی صاحب ته پوښتنه دا اصطلاح ته پرون نه وي نو ولې د سبق شوق نشته که څنګه فن نه کوي دا خو تاسو سره بارل تر اعظم ځانم پاده تاسو پاده چې نه یاد وایي به سره پاره کوي دا ورته کنه دا څنګه غب شپ لګوي غب شپ په نه راځي دا سیکولرزم اصطلاح د دې لپاره استعمال کوي چې ریاست او د کلیسا د یو بل سره څه راشي داواله راشي یاره بس کلیسا په خپل کار کوي مذهب بسوي او دغه تعریف منګه څنګه کړو د عمر څه سیکولرزم څه تعریف منګه کړو تعریف لپاره فصل الدين یعنی دولت فصل الدين جداواله د مذهب د ریاست سره په دې باندې وضاحت هم شو دا موږ شبان دا ضرورت ته تا کنه دا نه دي خو نه کوي تاسو پر مثال تمره هم سبق دی تاسو تمره تاسو سره سیکولرزم نظریه چا ایجاد کړی ته ورته څه خان دې ورته خبره بده الہات کې بیا په سیکولرزم باندې نه پويږي تاسو سیکولرزم تعریف ورته وکړو تاسو په ټول کې چې لګا دا خو د ریاست جدا مسله ده د مذهب کې انفرادي تاسو خو دا په عمل کې او په نه کې او په اجتماعي کارونو کې به د مذهب سره تعلق نه بس اجتماعي کې به موږ په عقل باندې فیصله کوو په عقل به قانونونه جوړو دا شانته کې به خلاصه چې موږ ذکر کړو د سیکولرزم معنا و چې د مذهب د قید نه آزاد ژوند تیرول د سیکولرزم وایي. نو دا نظریه د حکومت او د عوامو د اخلاقو د څوی چې د تعلق بس صرف د دنیاوي امور سره وي مذهب کې د سره دخل نشته دی. بدلته دا اعتراض نه نن زمنګ د درس سبق او خلاصه د پر مثال نن چې زمنګا اعتراض په هندستان کې بعض علما کرام ولې د سیکولرزم تایید کوي. تاسو مرګري خپکه کې مخ وځي کپ لګوم تاسو به مې چې والله موږ راغلي قران نه دي چې د کول تاسو اوس موږ باندې د مغرب فلسفه د کوی دي څه ضرورت دی لکه کنه تاسو وخت ورکړی دی کال تیروي دلته راغلی چې قال الله قال رسول ذکر دا واسي فضول کار دی خدای ساتي قال الله قال رسول سره سره به دا هم تاسو باندې لازم دي چې تاسو یو تحریر راپاسيږي مړه یو مستشرق راپاسيږي او هغه تا باندې مړه تاسو په قران او حدیث اعتراض کوي او ته بیا دې نظریه نه خبرې ته به جواب وکړي خبر ته خیال دی او چې ته وایې چې دا نه زده کوم خپل کار وکړي به در باندې اعتراض وکړي به الله خان دی او عبدالباقی باندې چې اعتراض وکړي هغه تلم دا مناظره هغه پروفیسور ورته ناز دی محمد بنو باندې منکرین حدیث دی هغه ووري تکړه عبدالباقی د جامعۃ الرشید فاضل تکړه په سوشل میډیا مفتی بعد اخلاص کی بعد ورته وی دا
او دغه چې د نبی علی السلام چې د بنی اسرائیل ته راغلی دی انی فضلتکم علی العالمین د دې آیاتونو ورته استدلال کوي هغه مفتی ولدا سي ګوري دا جواب ورسره نه دلته ورته الله حالکه سورۃ فاتحه کې وضاحت شوی په دوی باندې غضب کړی شوی دی څنګه هغه د پاره دار راغلی دی بنی اسرائیل جدا دی بنی اسماعیل جدا دی تاریخ نه راشه راواله دغه نه راواله د بایبل نه ثابت ده مطلب به دا هغه نو یو پن باندې نو خبرو میدان ته کې نه زنو واغه باندې دا دومره بیزتی وشول کنه چې منکر حدیث ته جواب نشي ورکول مطلب به سره مطلب به دا تاسو ما اعتراضي هر یو فن زده کې ځان سره جب کې کېږي دا په دې وخت کې بکار راشي تا ته پته چې لکه ما دا ویل او راځه میدان ته شه تا باندې چې یو مستشرق اعتراض وکي تحریر در باندې اعتراض وکي قادیانه به را پاسي ور دا قادیانین دي د شیعاګان دي زموږ په معاشره کې دوی را پاسي کې دغه اعتراضات در باندې کوي ذات اسلام په اړه کې پنځه قسمه اعتراضات تاسو باندې کېږي د تحریانو په دا کې د الحاد په موضوع کې را روان دي رسته پنځه قسمه اعتراضات دي بعضی پکې مذهبي خلک دي ځانونه پټ کړی وي هغه له به تاسو کې خوستانه خبر دي اب در باندې د قران او د حدیث باندې او بتا باندې اعتراض کوي دغه شاته کې بدرته د نور نظر والا راشي تب هر یو لزان تیار ساتي تب د فلسفونو ځان چې دونه خو درته پته چې سیکولریزم څه ته وایي کمونیزم څه ته وایي دا خو خامخا دا لازم ضروره دینه بغیر کور دا که تاسو دا د دې قدر به تاسو الله راشي چې کله ته داسې سړي سره مخامخ شي بیا برته پته ولګي او بیا تاغله جواب ورکړي نو بیا به او ستا خبره سو کووري نو دا غوي په ایمان کې زیادت کیږي او کته چې پاتې شي نو ته خو د دې نماینده کنه نو ټول قوم به ځان سره سینته ورځي دلته اعتراض راځي خو چې اوس موږ د سیکولریزم د نظریې نه خبر نه یو او دا اعتراض کیږي نو بیا به خپل علماء نو باندې انکار کوي وایره زه خو د سره د دیوبندي نه ملک او چې دا بعض خلک وایي ستا مشران د دیوبند ستا مشران علماء کرام د سیکولریزم نظریې تایید کوي ته بل د کفر فتوی لګي نو دا غي جوابات دي کنه عامل سے مخکې ځه بسم الله الرحمن الرحیم جواب د دې سوال په باره کې یو څو جوابات ذکر کوو تاسو اعتراض به هغه وخت صحیح وي کچر د هندویزم اسلامي نظریه وي مولوی صاحبانو تاسو په ویلې وی چې الته د هندویزم نه دی الته اسلامي حکومت دی د شریعت نفاذ دی الته سیکولریزم نظریه به ولې تایید کوي نو بیا به هر چا پتو لګولې او لیکن الته څه شه دی چې دوی د اسلام د نظریه مخالفت وکړو نو تاسو سوال به صحیح وي هل د خودواړه د کفر نظریه دی ګوره الته کفر دی د سیکولریزم نظریه کې صرف الته نور کفر نشته وای چې بس مذهب کار د انفرادي ژوند سره دی اجتماعي سره دی نشته د هندویزم په بنیاد باندې که چرته دغه جوړ شي قانون جوړ شي نو یا به هندو کېږي یا به مړ کېږي اسلام به پرې دی نو پر مثال کم کې نقصان زیات دی په هندویزم کې نقصان زیات دی نو د هغه فلسفې په بنیاد باندې الته علماء کرام څه کړي او سیکولریزم قانون جوړ کا بس ځکه په مذهب عمل کومه که څوک په عیسایت عمل کوي که څوک په اسلام عمل کوي هغه خپل کار دی مذهب حکومت بخپل قانون چلی هر چاته به کې ازادي وي نو د دې فلسفې په بنیاد چې د دې فلسفې نه خبر نه او تا باندې اعتراض وکړي چې پر مثال نو بیا به ورته ناز به ورته یا به خامخا په خپل مشرانو فتوی لګي دویم جواب په هندوستان کې د هندویزم حکومت د سیکولریزم نه سخت دی هلته مسلمانانو لپاره دواړه په تاوان کې دي ځکه هندویزم سره د مسلمانانو مشکلات ډیریږي هغه داسې چې هندوان کوشش کوي چې د حکومت په طاقت سره مسلمانان دې ته مجبور شي چې هغوی هندوان کړي د دې وجې نه هغوی ته د هندویزم نه سیکولریزم ښه دی ځکه په سیکولریزم د انسان خپله خوښه چې په هر یو مذهب باندې عمل کوي د حکومت ورسره هیڅ تعلق نشته دی وضاحت په تیر شوي زمانه کې هندوانو ډېر تحریکونه چلولي دي چې مسلمانان په زبردستۍ سره هندوان کړي مولوی صاحبانو د پاکستان د آزادۍ د مخکې د 47 د مخکې دوی ډېر تحریکونه د پاره وکړو بعض تحریکونه د چې مسلح وکړو د سنگټن دا تحریک چې دا مسلح تحریک چې ټوپک راواخله یا سړی ته وایا سودی تحریک ته وای صفائی سودی معنا د پاکواله الکه پاک شو واپس هندوستان کې چې د ډر نه کدا د عربونو نو راغله دا د هندو د هندوستان سړیو هغه مسلمان شوی دی واپس راشه هغه واپس ځان پاک چې کنه پاکيږي نو یا ډسته تیار شه نو دې تحریکونو پر مثال دا تحریکونه په هندوستان هغه تحریکونو مشران اوسم ژوند دي دوی اوسم کوشش کوي دا لوک سبا دی او دا مختلف دغه دی بدوي کې دا بال ټاکرې دی پکې شیوسینا دوی کې دا مشهور انتها پسند انتوان چې دوی اوسم وس نه رسي کوس ورسي کې دوی څه کوي بیا دوی کوشش کوي چې په هندوستان کې هندویزم راوړي او دا قانون پاس کړي نو بیا په زور باندې مسلمانان څه کوي یا به هندوان کوي یا به شوټ کوي نو دومره ځکه قانون دی دا تحریکونه شروع شوي دي نو دا دوه تحریکونه پر مثال یو سودی تحریک او بل د سنگټن تحریک
دا به تاسو نومونه کوئی سنګټن لاس د هندوانو نومونه دي ها سوامي شراندات په نوم باندې شرح ناند په نوم باندې دا تحریک ابتدا کړو په 1923 کې د شودي تحریک د دې تحریک بنیادی ایجنډا وا مسلمانان په زبردستۍ سره هندوانوي په دې سره سم مسلمانان هندوان کړل د شودي مطلب دی پاکول دوی ویل چې مسلمانانو مشران ودا هندوان او هغه مسلمانان شي موجوده مسلمانان هندوان کې شي دوی پاک شي د دوی دا نظریه وا د دې سره سوامي شردهانین د مسلمانانو په قاعده باندې اعتراضات شروع کړل په کال 1926 کې یو مسلمان قاضي عبدالرشید رحم الله بنو باندې شخصیت را پاسې دوه دایسو کو پر مثال چوټي کو چې یعنی ته په اسلام باندې اعتراضات کې په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اعتراضات کې هغه څه کو 1926 کې دا سړی خو ختم کو تحریک کوئی پاتې وکنه شدی تحریک از دایره المعارف پندت مدهن مالویا د سنگठन تحریک دا پندت مدن مالویا چې د سنگठन تحریک آغاز وکړو د دې تحریک مقصد دا و چې مسلمانانو خلاف مسلح جنگ تیار شي دوی د مسلمانانو خلاف ډېر نفرتانګیز اقدامات وکړل دوی به ویل که څوک په هندوستان کې اوسېدل غواړي نو هغوی به هندوان کیږي ډاکټر مونجي به هندوانو ته خطاب کې به ویل چې 1921 کې دوی دا خبره کړې وه په هندوستان کې 80 میلیونه مسلمانان واغه وخت پر مثال نو دوی وایي چې د دوی تعداد ډېر په تیزی سره اضافه کیږي وایي داسې وخت به راشي چې په 220 میلیونه هندوانو باندې به دوی طاقتور شي لکه دا یورپ هم نن سبا سخت پدا کې دی خطره کې دی یورپ هم دا کوشش کوي ما تاسو وای دوه بچي اچھے دوه بچي راوړی او خپل تاسو وای خپل ته پیکجونه ورکړي دوه بچي دی وشو نو 4G بدل ملاويږي او چې درې بچي دی وشو 5G به ملاويږي او تاسو به خوراک ملاويږي څلور بچي چې دی وشو تاسو به ورور بیا گاډي ملاويږي پنځه بچي چې وشو د هغه پیکجونه راوخ کې دي د خپل عوامو د لپاره الته چې څومره عوام د مسلمانانو لکه مسلمانان دي دا غوي بچي زیات کیږي الحمدلله موږ په هر ځای کې زمونږه اولاد به زیات وي ولی به زیات وي مرشبانو عقلي دلیل څه دی حلالیان دي حرامیان نه دي د انګريز بچي حرامي دي هغه مور د پلار په ځای د پلار په خانه کې مور لیکلی دا د پلان کې خززوي دي سپي لس بچي راوړي او ګډه بزاو چې یو بچي راوړي او رښتیا وي د کم تعداد زیات دي د حلالو د حیواناتو که د حرامو زیات دی د حلال او حلال نه کمیږي دی موږ نشي کمولی دی ډېر کوشش کوي موږ له په اسلامي ملکونو باندې دوی څه وایي والله غریبي ده والله تاسو به داسې کوئ هلکه رازق خو الله دی وفي السماء رزقکم وما توعدون الله وایي ستاسو رزق خو په اسمان کې زر سره وعده کوم وفي انفسکم افلا تبصرون د خپل ځان ته وګوره تاسو ته د خپل جسم ته وګوره برز مثال تاسو ته به د الله نښو نښانې به تاسو ته پکې معلومیږي نو اوس یورپ هم په خطره کې دی چې باید دلته خو د مسلمانانو دا نسل چې دی دا په ورځ په ورځ زیاتېږي اچھا چې دوی په موږ غلبه وکړي لکه هلته چې کوم مسلمانان ماشومانان پیدا کېږي او دوی ته قوت حاصل شي دوی به دوی پرېږدي مسلمان دی الحمدلله که په هر ځای کې وي چې دله موقع میلاو شي که نه ګوره دا که هر ځای کې داسې ګستاخان موجود دي لیکن د هغه ځي مسلمانانو هغوی له جواب ورکړی دی نو دغه شان د هندوانو سره هم دا خطره و چې دا 70 میلیون مسلمانان دي دا په 220 میلیونو باندې تقریبا دا اوس تقریبا 35-36 کروڑ مسلمانان په هندوستان کې موجود دي خو لیکن هندوان څونه دي 1.20 کروڑ دي تقریبا دوی وایي چې څنګه دوی په موږ باندې حاوي شي او یو مسلمان د سلو هندوانو د لپاره کوي یو لوړ سل پاپړ او زه هغه شان حساب دی مطلب د یو ټرک هندوانو د لپاره یو چاکو پکار دی یو مسلمان ورته پکار دی لکه هغوی دا وایي هغوی دا نظریم لري الحمدلله چې هره د مسلمان نه یېرېږي نو هغوی وایي دا مسلمانان ختم کړي چې موږ لپاره مثلا جوړ داسې تحریکونه دوی راوښتي رښتیا وایي داسې تحریکونه چې کامیاب شي د حکومت په زور ته به مسلمان پاتې شي هېڅکله نه شي نو ته به د مجبورۍ نه بلې لاره د مسلمانانو دپاره خوښې چای کې د دوی بقا پاتې شي دریم جواب مولوي صاحبانو مکمل نه دی او نه پکې د مولوي صاحبانو دا هندویزم هم مکمل نه دی چې موږ وایو چې مسلمانان دلته د هندویزم څه وکړي پر مثال سپورټ وکړي هندویزم کې خو نه د انفرادي ژوند تېرولو اصول شته او نه پکې د انفرادي د هغوی په مذهب په کتابونو کې لیکلي دي چې یو پنځرونو به په شریکه ځان له یوه ښځه په نکاح کوله اوس دا د عقل او د نقل نه خلاف ده په دې باندې ما یو خبره درس کې کړې وه نیمه کې پاتې شوې وه ساینس هم دا وایي د یو سړي
ډېنې چې د زنانه رحم ته منتقل کېږي او دنه کوم ماشوم پیدا کېږي نه دا سړي ته نه د زنانه ته نقصان وي نه د ماشوم ته خو چېرته د 4-5 سړو ډېنې چې د یوې زنانې رحم ته منتقل شي او ډېر ماشوم پیدا شي دا به ماشوم ته هم نقصان وي دا به څه وي د زنانه ته به هم نقصان وي د هغوی خو په شریکه باندې ښځې کوي د عقل نه او د نقل نه داسې د دوی څومره چې رواجونه دي خاوند دې مړ شي ښځه به ورسره ځان ژوندی سوځوي د عقل او د نقل نه خلاف دغه شانته کې په زرهاو د دوی د عقیده او نظریه ده چې که چېرته ته په دې مذهب کې په دې ژوند کې دی خو وایي زه به پیرې راځم یو پیره وټ شو بیا به راوځي بیا به دوباره اننګس کې بیا به راوځي موږ وایو چې یو پیره وټ شو بیا را چانس نشته دی ختم شو په یو دغه لاس چانس باندې موږ ولاړ یو دوی وایي دا نظریه د دوی د عقل او د نقل نه په دې خلاف ده پر دې مثال دوی وایي که چېرته موږ ورته وایو چې تاسو موږ ته یو سړی وښیو چې دا وایي چې زما دا دویم جنم دی یا مې دریم جنم دی دا یو ارب 30 کروڑ هندوان دي که نه دوی دې موږ له یو سړی وښیو چې دا وایي چې زما دا زه په مخکې جنم کې دا اوسېم اوس کې دا یم دا زما یا دریم جنم دی یا مې څلورم جنم دی دا چې ښودلی شي نه شي ښودلی د دوی دا بله پکې دوی وایي که چېرته ته په دې ژوند کې جنم معنا په دې ژوند کې چېرته ته غلط کارونه دي کول ته به په بل جنم کې سپی حالانکه دا د انسانیت د عقل نه خلاف ده الله دې انسان ته یو ښایسته شکل ورکړی دی ولقد کرمنا بني آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم داسې نور ګڼه آیاتونه دي په دې باره کې نو د عقل او نقل نه دا نظریه خلاف ده نو ځکه علما کرام وایي چې ستا د هندویزم نه خو سیکولریزم ښه دی بیا که نه پوه شوئ که پوه نه شوئ نو چې دا جوابونه تا دی نو هغه مسلمانان به مطمئن کېږي او هغه به هم پوه شي چې هلکه هندویزم څه شی دی دا خو یو څو خبرې دي راشه مړه دا خو عجیبه د عقل نه خلاف خبرې دي یار چې ستا د هر یو هندو دی یو خدای د هر یو هندو دی یو خدای یو کتاب دی هندوستان کې عالم دی مشهور شخصیت دی کلیم صدیقی صاحب په نوم باندې نوم بیا اورېدلی تاسو نو ډېر مبلغ سړی دی یاره په زرهاو هندوانې مسلمانان کړه په زرهاو نه انشاءالله لکون ته به رسېدلي دا یو کتاب دی ټول د هندوانو کارګزاریانې پکې دي څه دي د هندوانو کارګزاریانې دي پکې د هندوانو کارګزاریانې پکې دي آپ کی امانت آپ کی سیوا میں د دې کتاب نوم دی ما سره هم شته ځان ته والی بهترین چې کله پړاوې جاړې به قسم په خدای جاړې به په خپل ته به چې خدای پاکه د دې مسلمانانو د دې امت بس کېږي یو هندو وایي زه په دې مسلمان شوم ګوره د دې بت په باره کې خبر راله وایي زه په دې مسلمان شوم وایي موږ کور جوړ کړو موږ چې کور جوړ کړو ملشبانو موږ چې کله کور جوړ کړو نو موږ پکې د عبادت لپاره دا دغه دي چې تاسو پکې یو کمره ځان له خاص کړئ کې خپل مونځ او دس کوئ چې ماشومانانې دا هغه ځای پر مثال بیلمازه کېږي نه دغه شان د هندوان هم ځان دپاره د عبادت دپاره یو ځای جوړوي پکې هغوی دپاره باید دوی یو بوت اخلي وایي ما ته مې ورور ویلي چې کور جوړ شو لاړ شي د بازار نه یو ښایسته بوت راوړه ښایسته خدای راوله چې موږ عبادت کوو وایي زه لاړم وایي ما چې دوکاندار ته وویلې وایي ما ته وایي دا یو دغه مې خوښ شو بوت مې خوښ شو ډېر ښایسته و خو ما ته وایي چې دا ډېر نازک د شیشې نه جوړ خیال کوه درنه پرې نه وځي وایسې مې دې زړه کش وکړو چې مړه نو خدای شو نو خدای به پرې وځي او ماتېږي به مړه خو یې را روان وم په لار او دا شی مې نیولی او ډېر په حفاظت مې را روان کړی دی 100,000 روپۍ مې پې ورکړې وایي را روان وم مسلمانان د مازدیګر جمعې ته ولاړو وایي مړه هسې مې زړه کې ویلې چې مړه یو زمونږ خدای دی که پرېوتو رانه ماتېږي یو د مسلمانانو خدای دی وایي دا تصور مې کوو چې هغه بوت رانه پرېوتو بس چوره چوره شو وایي بس ما وایي چې د سره مې دا هندویزم خوښ نه دی دا څنګه خدای دی چې زما د لاس نه پرېوځي او زه به یې راولم او زه به عبادت کوم وایي زه لاړم او هلته مې اودس وکړو دا هندوان چې دي مسلمانانو سره هلته کینې پاسي نو ډېر د دغه نه خبر دي د مسلمانانو د رسم و رواج او د عباداتونه وایي چې څنګه موږ ختم شوی مولوي صاحب ته مې چې ما ته کلمه وایي زه مسلمانېږم دا الفاظ پکې په دقه شکل کې موجود دي نو مطلب مې دا دی چې د عقل او د نقل نه هندویزم خلاف دی ځکه علما کرام زمونږ د هغې مخالفت کوي پوهېږئ که نه پوهېږئ مولوي صاحبانو ځای مخکې د معاشرې سره به څنګه سلوک کوي دا پکې نشته هندوانو د ځان نه داسې قوانین جوړ کړي دي په کوم کې چې د نورو مذاهبو والا نقصان دی د ګوره اسلام دی او هندویزم دی مولوي صاحبانو ته لږ ودروئ په اسلام کې داسې قانون نشته چې عقلیت ته پکې نقصان ورسېږي تا ته ویلي چې عقلیت ته به ته څه ورکوې مکمل تحفظ به ورکوې ورته لیکن هغوی څه کوي هغوی عقلیت ختم کړه یا یې هندویزم کا یا یې ختم کړه نو دا څونه د ظلم خبره ده لکه تاسو چې کله ګوره په هر یو موضوع باندې تاسو چې د عقلیت په باره کې بحث راشي تاسو به د اسلام اصول معلومي نبی علیه السلام څه فرمایي وایي تاسو چې کله په کم کلي باندې ورشئ ګوره تاسو ګوره چې که جنګ هم در سره کوي هغه سړی به شوټ کوي چې کم سوي جنګ ته راوتی نه به په د هغې په مولا په بادري ګزار کې نه به ورله په عبادتخانه ګزار کې نه به فصل سودی نه به په ماشوم ګزار کې نه به په ښځه ګزار کې دوی څه کوي دوی ماشومانان او ښځې او څوک نه ګوري به ټولو ته ورسوي نه جومات پرېږدي او نه مدرسه پرېږدي داسې پاک دین موږ ته راکړی دی یو خوا اسلام دی یو خوا دا مولوي صاحب ځه مخکې
د یورپ فلسفه د خپل فلسفه او د یورپ فلسفه د خپل عقل په بنیاد باندې قوانین جوړ کړي دي هم داسې د عقل په بنیاد باندې قوانین جوړ کړي دي عقل په بنیاد روان دي نورو مذاهب سره زیات دي دوی سره وحی خو نشته کنه هندویزم سره خو وحی نشته چې دوی د وحی په بنیاد باندې قانون جوړ کړي مسلمانانو شپږ سوه کاله په هندوستان باندې حکومت کړی دی لیکن یو داسې قانون یې جوړ کړی دی کوم کې چې داسې قانوني نه دی جوړ کړی ورا مسلمانانو شپږ سوه کاله د حکومت داسې قانوني جوړ نه کړو چې هندوانو ته پکې نقصان ورشه اوس هم د دوی د بندرونو سره چې کوم هغه دستاویزات دي کوم قوالجات او کوم انتقالات چې د عالمگیر رحمت الله علیه داسې زموږ د مسلمانانو د حکمرانانو دي اوس هم ورسره موجود دي مخکې ځه تر دې پورې مسلمانانو انصاف کړی دی چې د هغه وخت د مسلم حکمرانانو د مندرونو دپاره ځمکې ورته ورکړې وي چې تر اوسه پورې دوی سره هغه د ځمکې انتقالونه موجود دي نو خلاصه دا شوه د هندوانو مذهب مکمل نه دی او انسانانو جوړ کړی شاباسي مذهب دی او انسانان چې هغه څه جوړ کړي دا د ټولې دنیا دپاره فایدهمند مولویانو انسان چې سم جوړی دا د ټولو دپاره فایدهمند نه وي تا دپاره ستا معاشرې دپاره خو به فایدهمند وي خو د بلې دپاره نه دی لکه د یورپ هم جنس پرستۍ دا قانون دی د یورپ دا قانون خو د هغوی دپاره فایدهمند دی خو داسې یو فطرت والا انسان دا نه خوښوي چې زه دې د هلک سره واده وکړم داسې څوک خوښوي نه هېڅکله نه خوښوي دا فطرت کې زموږ نشته دی الله زموږ په فطرت کې دا نه دا اچولی نو هغه قانون خو د هغوی د بې حیا خلکو دپاره قابل قبول دی هم نو دا انسانانو چې کوم قوانین جوړ کړي دا به د هغې معاشرې دپاره خو خوښ وي خو ما دپاره به زما او ستا چې دا کوم پاک لباس دی دا د هغې بدي شي ما او تا چې په دې ګیره کې او په دې پټکي کې او په دې زلفو کې ګرځو که نه هغوی باندې اور لګېږي چې موږ خو کوشش کوو ټوله دنیا یو وړله ټولې دنیا وسایل هم په استعمال کړه خو نه پټکی ختم کړو نه دا مولا ختم کړو نه ګیره ختمه کړه دا نه ختمېږي دا حلالي دی دا حلالیان دي تاسو نشئ زیاتېدلی سره د ټمبه به ناکامه دی الله دې په من کې دغه شانته کې شخصیات پیدا کړي دا خو یو امارت اسلامي مسلمانان مجاهدین کمزوري تاسو چې دا ټول مسلمانان درله یو ځای شي دا ټول مسلمانان ملکونه یو ځای شي دا کافر به تاسو نه سر اوچت کړي والله که موږ نه سر اوچت کړي موږ به الحمدلله د سیلاب د زک نه هم زیات یو خو زمونږ هر څه د دوی په قبضه کې دي الله دې داسې حکمرانان راولي دا به د لاندې طبقې نه شروع کېږي دې دپاره به تحریکونه چلول کېږي نو هله به انشاءالله داسې وخت راشي چې بیا به د اسلام غلبه راځي د اسلام په غلبه کې هر یو مسلمان به زه د خپل استعداد مطابق به زه کار کوم تاسو به د خپل استعداد مطابق کوئ بھائی زما هم دغه وس دی د ابراهیم علیه السلام ورته چا پوکې والو الله یې مذمت بیان کو او چا پې اوبه شیندلې الله یې صفتونه بیان کړه نه د هغه په پوکي والو باندې اور زیات شو نه د هغه په اوبو باندې هغه دغه مړ شو خو لیکن خپل هغه ایمان یې وښودو داسې به تاسو هم خپل ایمان ښیوئ مولوي صاحبانو کوم ته چې یو معاشره ضرورت لري ځکه هغوی د سیکولرزم په مقابله کې ناکام شو څلورم جواب په هندوستان کې موجوده مسلمانان ډېر په مشکلاتو کې ژوند کوي دوی ورته وایي چې تاسو د هندویزم په بنیاد باندې قوانین مه جوړوئ بلکې داسې قوانین جوړ کړئ چې د حکومت دې د مذهب سره تعلق نه وي مولوي صاحبانو هر چاته دې مذهبي ازادي وي چې په هر مذهب باندې عمل کوي په دې طریقې سره د مسلمانانو خپل مذهبي رسومات په آزادانه ماحول کې پوره کولی شي او که چېرته هندویزم قانون شو نو بیا به یا مسلمانان هندوان کېږي او یا به قتل کېږي د دې وجې نه بعد مسلم علما کرام د سیکولرزم خبره کوي چې دا نظریه په ټوله دنیا کې چلیږي او عمل پرې کېږي په هندوستان کې پرې هم عمل پکار دی البته د مسلمانانو په ملکونو دې باندې عمل کول صحیح نه دي ځکه د مسلمانانو سره د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم په شان احکام خداوندي موجود دي د نور نظریو ته هیڅ ضرورت نشته مولوي صاحبانو دا څونه نظریه چې دي څونه فلسفې چې دي مولوي صاحب د دې په مقابله کې د دې نظریه والاو نه تاسو تپوس وکړئ یاره ستاسو په نظریه کې لیکلي چې روټۍ خورئ کومه دعا به وایي پرې شي تا ته بیان د روټۍ د خوړلو آداب څه دي پرې شي تا ته بیان دی خو د ځناورو غونډه کې خوراک کوي په ولاړه خوراک کوي د حیواناتو غونډه کې خوراک کوي اوبه چې څکي موږ له خو دام ویلی چې اوبه څکي نو وسقاهم ربهم شرابا طهورا دعا ویوه چې ترکاری لړې لیس لها من دون الله کاشفه دعا ویوه چې وده کېږي دعا ویوه زمونږ الحمدلله د هر وخت عمل معلوم دی موږ سره داسې یو فلسفه موجود ده داسې مذهب او داسې قانون موږ سره موجود دی ستا د فلسفې ته زه څه محتاج یم ته زمونږ فلسفې ته محتاج د ژوند تېرولو اصول در سره نشته دی بس ستا دا خبره چې په انفرادي ژوند کې ته څه کیا کوه که بربند ګرځې او کروره جامې اغوندي که شراب څکې او که ته څه کې حالانکه دا د فطرت نم خلاف د انسانیت نم نو موږ له د هېچ چا د نظریې منلو ضرورت نشته دی د مسلمان په وطن کې د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم نظام پکار دی چې هلته څه وي د دې بالادستي وي کله چې د دې بالادستي راشي هلته نو بیا په دنیا کې به دونه جرم هم نه کېږي
لکه دا یا ساته یورپ موږ نه څه غواړي ولې شبانو یورپ موږ نه غواړي چې تاسو په اسلام عمل کوئ په تور د مذهب ولې شبانو دا خبره ذهن کې شته دا بار بار ګوره راغلی ده دی وایي تاسو په اسلام عمل کوئ په تور د څه شي د مذهب په تور د دین دا مو فالو کوئ دا د موږ نه پرېږدو مطلب څنګه په دنیا کې 15,000 مذهبونه دي بس تاسو پکې یو مذهب اوسېږئ روژه هم نیسئ ذکر هم کوئ تلاوت هم کوئ تبلیغ هم کوئ دعوت او تبلیغ هم کوئ بس صحیح شوه موږ هم در سره بنو خو لیکن کم احکاماتو سره چې تاسو پر مثال د اسلام قوانین نافذ کوئ دا سره موږ نه منو حالانکه افغانستان کې دوی دا نظام نافذ کړی دی د دنیا مسلمانان هم نه پرېږدي چا قبول کړي ته به سوچ وکړه د دې نه نوره کمزورتیا زموږ راشي موږ به دې نه کمزور شو چې موږ مسلمان ورور نه قبلو زما د 50 ترونه وي او ما د 200 دشمنان نه نشي خلاصولی دا به ما دپاره څونه یو غار او د پیغور خبره دنیا کې 200 ملکونه ټوټل 205 په دې کې 50 ځوانان د 1.5 کسان نه ځان نشي خلاصولی الله اکبر د دوی جواب نشته دی یو مسلمان ولی خشته را سره خو سوی دی منګه ټول څه کړیو تقسیم کړیو په ډلو ټپلو کې تقسیم کړیو په څه کې په سرحداتو کې ته په یورپ کې سفر کوه جرمني نه که خدای دې وکړي بلجیم ته ځې او که اټلي ته ځې او که چېرته ځې فرانس ته ځې ځه نه د نه ویزه غواړي او نه د له پته لګي چې زه بل بونډرۍ ته واوړېدم خو لیکن ته د پاکستان نه افغانستان ته راوړه یا ته د پاکستان نه بل ملک اسلامي ایران ته واوړه یا ته ترکي ته واوړه یا ته ورپسې ته سعودي عرب ته ځه یا ته ورپسې بل ملک ته ځه اسلامي ملک درته یادوم یا ته انډونیشیا ته چې تا ته څونه اول چې ځي اول په دې لباس کې تا مسلمان نه قبلوي ستا د داسې لباس وي ستا د داسې زلفې وي ستا د داسې غټ پټکې وي اول د مسلمان نه قبلوي نو دې لپاره ګوره یاد ساتئ جدوجهد پکار دی دا ضروري ده دې لپاره موږ دا کوو چې بھائی موږ په عوامو کې څه وکړو آګاهي پیدا کړو چې بھائی دا نظریې دې فلسفې داسې زمونږ پر دې مثال داسې موږ دې زمانې ته راورسولو دې وخت ته راورسولو نو موږ له د چا د فلسفو ضرورت نشته مطلب هم دا دی چې موږ اوس دې وخت کې موږ له څه پکار دی دا فلسفې زده کول پکار دي اوسه پورې موږ ته خبر نه و که نه اوس الحمدلله علماء کرام لګیا دي په دې فیلډ کې کار کوي دې کې نو دا زده کړو او دا نورو ته ورسوو انشاءالله خو هم ده سبا به انشاءالله دویم لیبرلیزم وضاحت کوو صحیح شوه نو سیکولریزم هم یاد کوي او هیومنیزم څه تپوسونه به هم کوو ورځ دې تپوسونو کې تاسو سره دا کوم زیر سره خپله ویم مطلب تاسو مې دا نه وي چې تاسو دا کوم یا ملامته یا بل څه نه دا تکرار کوو پر مثال چې یاد هم شي ذهن کې یو ځل واوړئ بیا واړئ او دا داسې یو ځل باندې چا یادېږي هم نه ما په خپله په دې کې 4 کاله تېر شو اوس هم چې ذهن کې